حضرت سیدی سقطي رحمت الله علیه یو ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرګ او عالم دین تیر شوی دی. د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د زمانه سړی و. یو ورځ داسې اودس چاردامې کول نو داسې یو نهر ته راغی چې دلته به اودس چاردام وکړم. چې وی کتل نو کته حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ناست و هغوی اودس چاردام کول. حضرت سیدی سقطي رحمت الله علیه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د احترام او د ادب د وجې نه پاڅېده او ویې چې ورېږه دوی نه زه کته کښېنم هسې ناڅاپه زه اودس چاردام کوم او زما د اودس چاردام هغه اوبه چې په دوی باندې دین دا خو لوی عالم دین دی او ډېر لوی متقي او پرهېزګاره شخصیت دی، نو زه دوی نه کته کښېنم چې دوی د اودس هغه اوبه په ما باندې راشي خو چې زما اوبه په دوی ور نه شي چې د بېادبي ونه شي. نو د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د احترام د وجې نه حضرت سیدي سقطي رحمت الله علیه کته کېناسته او اودس چاردام یې وکړل. څه زمانه پس بیا وفات شو، بیا چا خوب کې ولیدو، وی حضرت الله پاک د څه معامله وکړه. حضرت سیدي سقطي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زه الله پاک ځان ته ودرولم او ما ته وی چې حضرت سیدي سقطي وایه څه عمل دی، څه عمل دې کړی دی؟ ما ورته چې الله پاکه ما خو داسې څه عمل مې نه دی کړی، دغه منځونه او دستونه دي دا مې کړي دي. الله وایي چې دا خو تا باندې لازم و، دا خو به تا کول، څه عمل وښایه. وي زما دا یقین راغی بس ګنې چې زه د الله پاک په عذاب کې ګرفتارېږم یا مې چې الله پاک رانیسي، ډېر ویرېدم. خو الله پاک راته وفرمایل چې سیدي سقطي زما وبخلي په یو عمل باندې چې زما یو نیک بنده عالم دین حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورځ چاردام اودس کو او ته ترې نه بره کېناستې، لیکن تا چې هغوی ته دهان شو نو فورا د هغوی نه کته راغلې او کته کېناستې. د هغوی د ادب او د احترام د وجې نه زه دا ټول ګناهونه مې ورته معاف کړل او زه ماته وبخلې. نو الله پاک ما سره ډېر د مهربانۍ د احسان معامله وکړه. د یو عالم دین د احترام د وجې نه زما محترمو د علماو ډېر احترام کوئ، د علماو ډېر ادب کوئ. العلماء ورثة الانبیاء، دا علماء کرام دا د انبیاء علیهم الصلاة والسلام وارثان دي. وإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل يورثوا العلم. انبیاء علیهم الصلاة والسلام په میراث کې چې کوم دی نو دینار او دنانیر او دراهم نه دي پرېښودي، بلکې دوی په میراث کې علم پرېښودی دی. نو علم د انبیاء میراث دی او دا د علماء کرامو حاصل کړی دی، دا د انبیاء علیهم الصلاة والسلام وارثان دي. د دې احترام کوئ، الله پاک به په آخرت کې ډېر سهولتونه او ډېر اسانۍ راولي. لیکن چې کم خلق د علماء کرامو بېادبي کوي او بې حرمتي کوي، کېدی شي دا کسان الله پاک د ایمان نه هم محرومه کړي. محترم علماء کرام دا هغه خلق دی، دا زمونږ د ایمان محافظین دي، زمونږ ستاسو د دین محافظین دي، زمونږ ستاسو د بچو د مستقبل محافظین دي. دا هغه خلق دی، دی مونږ ته کلمه خیرې ده، دی خلکو مونږ ته مز خیرې دی، دی علماء کرامو زمونږ نکاحونه تړلي دي او دا علماء کرام قدم په قدم زمونږ دپاره دعاګانې غواړي. په مختلفو مقاماتو کې دی سره زمونږ د ایمان فکري، زمونږ د ایمان او زمونږ د آخرت فکر دی په سر باندې ځان ته سور کړي او ځان سره فکر ساتي چې خدایا دا امتیان به څنګه تباخي. محترم دی علماء کرام موږ باندې ډېر حقوق دي، خیال وساتئ چې دا علما د نه ګوره خفه نه شي او د احترام وکړئ او دې علماو ادب وکړي. انشاءالله الله رب العالمین به آخرت کې ډېر مراحل آسان کړي او رب العالمین به دا ستاسو د مغفرت باعث کړي.